إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسأل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك. درود شريف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زمن یو طویل سلسله د دروس سیرت خیر الورا په نوم شروع او پرون اختتام ته ورسېده. نن مې زړه کې راځي او اراده مې وکړه چې د دې دروس سیرت خیر الورا اتمام تتمه اختتام په جمال مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې وکړو. نو دا به د دروسو تکمیله شي، اتمام بشي او تړل به هغه سلسلې سره راشي. شمائل د آقا حسن و جمال هر چا په مختلف انداز کې بیان کړی دی، خو اصل منبع د هغې شمائل مصطفی چې بابونه محدثینو لګولي دي، نو بنیاد اساس د ټولو د تعبیراتو انداز مختلف دی، خو بنیاد یو دی. آقا کریم څنګه و، وجود یې په کوم انداز و، حسن یې څه تذکره وه، او د ژوند نور پوزیشن یې څنګه و. غواړو چې په دې باندې څو خبرې وکړې شي. هند بن ابي هاله وایي چې تفصیلي شمائل د آقا هغه نه رانقل دي. زمونږ او ستاسو د خوږ بدر الدجا صلی الله علیه وسلم قد او قامت منگ تاسو کې درمیانه سړی وي، د درمیانه نه لږ پورته او د اوږد سړي نه لاندې. دا قد او قامت د ګل کائنات صلی الله علیه وسلم. مخ مبارک سر مبارک نه شروع، نو توجه کوو برنه به کوزي. د آقا کریم سر مبارک نه وړوکی دی او نه فل غټ دی، بلکې د درمیانه سر نه د آقا کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک لږ غټوالی ته مایل، چې وجود اطهر سره هغه بالکل برابر. تندې مبارک نو د ګل کائنات صلی الله علیه وسلم تندې کلو او فراخ دی. ویښته تکتو او لږ شانتې ګونګریالي پن تمایل، گالگوتی ویخته خو پورا گالگوتیم نه
او پورا نیغم نا اغا لک شانتے گالگوتی والے وی خمدار دا آقا کریم وقت مبارک اغا خمدار سر مبارک کے پگوتو باندے لار اوباسی خوچ ورز دو تیری شی نو بیا پک لار نوزی نو بیا گومن زیتا ضرورت رازی بس دا سے خمدار نو دے نتا تا اندازہ کی گی او پتہ لگی چگل گوتی ویختو کے لار پا گومن زنوزی خوچی نیم گل گوتی وی خم پکیوی نو اغی کے لاروزی حسن و جمال لا سیوا کی فکر کوا ہند بن ابی حالہ فرمائی وقت مبارکی چه غټ شي نو د دې غوږونو نرمۍ ته رارسي کله دې نه ووړي کني عمومي ویښته د غوږونو نرمۍ پورې یا دې نه لږ د آقا روزي نو همدغه رنګ ګلګوتي دي او ګڼې دي ډکې دي او پمنس کے فاصلہ دا یوزے شوی ندی بلکہ پدے مقام باندے دا آقا روز مبارک جدا گنے او امدک رنگ خمدارا ڈکی روزے پورا چکم دا حسن ستاسو روزو کے مد شانتی سٹائل دے کے او پمنس کے فاصلہ دا پوزا مبارکا نو اغا پور تو اوچتا دا دیر اوچتا نا نارمل روایت کے رازی پڑکے دبا چمک بیوالو تاسو بکتلی دا باز خلقو پوزا چا دیر شفافی پڑکوئی نو شفافیت پا وجہ دا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوزا مبارکہ پڑکے دا دے پڑک سر بلرین انسان تا غط اخکارے دا قریب بشو نو دا آقا کریم پوزا مبارکہ لگا اچھتا دا او مکمل ہوارا او پڑکی دور کے گل کائنات رخسار اننگی نو دا اننگی دا سندی چه غٹ راوتی نا مخلیق شانتے نارمل اگدوالے پلن او مخ ہوا غوخے پاکی بیلی گی نا مخ مبارکی ہوا خلا مبارکہ نو غاخونه داسې زلیږي او پړکېږي راوي وایي لکه اسمان نه چې ګلی وري چمک او شفافیت د ګلی او دغه غاخونه مبارک په دې منځ غاخونو کې رو دی تړلي غاخونه نه دي نری نری رو دا د دانا او د خوش قسمته سړي نښې غاخونو کی نرے نرے رو او سلام د غاخونو پشان د گلے خلا مبارکہ وڑا ندا کلو غٹا ندا درمیانہ خلا خلک شانتے کلاوالی تمائل نو دچا خلا چه وڑی هم خنق کاری دچا خلا چه غٹی ارتا هم خنق کاری دا گل کائنات خلا مبارکا نو اغا وڑا نا درمیانا لک شانت غٹوالی تمائل چه حسن پہ تمام دے خان دی نو واورا او پونا غاخونا مبارک اغای سلاو پڑکا کیو پورا
عادت مبارک دا دی چې خاندي نه تبسم کوي، مسکا ډیر چو خاندي سو مخکینی غاښونه مبارکې وځلیږي که نه نو عمومي عادت د ګل کائنات د تبسم دی. ګیره د تاجدار کونو مکان صلی الله علیه وسلم ګڼه ډکه په خپل حد باندې پوره اوږدم نه لکه دا بعضې چې وینئ وایي موږ سنت پوره کوو نوم ته یې رسوي، او لنډم نه چې زمونږ او ستاسو د معاشرې کوم عادات جوړ ډکه مبارکه ګیره سینې پورې سینې سره ابتدا او تکه توره ځلیدونکې 63 کالو پورې ګیرم توره ده، سر مکمل تک تور دی، صرف 19 ویښتې د ګیرې مبارکې سپین شوي. صحابه شیخانو یې دام شماري نو تک تور سر او تکه توره ګیره دا د آقا په قوت باندې او په هر سیس په وجود کې پوروالي باندې دلیل. د آقا کریم مری راوی عجب خبره کوي، وی څنګه دا تاسو بوتان تراشه یو اوږده مری وله جوړه کوي هواره کټ کړی شوي، وی والله د مصطفی مری مبارکه هغه اوچته او لوړم ده او دومره شفافیت هواروالی پکې دی گویا چې هغه چا تراشلی وي او چمک یې دومره دی چې چاندي هغې ته توره ښکاري. مخکې وروستو یې مری پړکېدونکې او ځلیدونکې ده چې چاندي د هغې مخې ته خپله رڼا کوي. داسې حسن دی د آقا په مری مبارکه کې نو اوچته مری او لوړه مری دا د حسن دلیل. خلک وایي لیش مری ده، مری دا د حسن دلیل دی. آقا کریم مری مبارکه سټ مبارک دا د وجود نه اوچت د حسن اندازه پې تمام. وجود اطهر سینه مبارکه د آقا کریم سینه پلنه ده. نن دا خلق جیم کوي سینه پلنی، د ګل کائنات صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه هغه پلنه سینه. منګ او تاسو ګورو خلق اوږې جدا کوي په منځ کې شاته لار ښکاري، د آقا کریم دواړه اوږې جدا دي. سینه مبارکه یې ډکه ده، وجود یې ډک دی د غوښې نه، غټ نه. فرق دا معلومیږي چې سینې سره یې خېټه مبارکه په لیول کې برابره ده، انچ او سوترم دی بهر نه ده. سوچو که دا څنګه وجود زمونږ او ستاسو کې چې کوم سړي باندې غټوالی چربي خېټه غټوي، د آقا کریم صلی الله علیه وسلم وجود کې غوښه نو ډک وجود مانده نه، غټ وجود پیړه نه، ډک وجود دی، کلکه چامتو غوښه یې ده په وجود کې او هوار سوار سینه مبارکه پلنه، خېټه مبارکه او سینه دی شریک یو بل سره هوار، لږ شانتې هم ته خېټه بهر او سینه مبارکه یې پلنه، اوږې هم یو بل نه جدا. فکر کې راوله په دې سینه باندې د بره سینې نه واله تر نوم مبارکه پورې د ویښتو یو نری کرښه تېره شوې ده، نری کرښه د ویښتو تر نومه پورې. دې اړخ ته وجود اطهر او دې اړخ ته وجود اطهر، سینه
او د آقا خېټه مبارکه باندې ویښته نشته، صفا پړکېدونکې ځلېدونکې. اوچته پورته سینه، بره اړخ، نو په دې ځای باندې ویښته ناروغ او اوږو مبارکو باندې ویښته دي تر مټو پورې ناروغ، بقایا وجود اطهر پړکېدونکې او شفا. نو په دې ځایونو باندې عام ویښته نري نري او د سینې په بره حصه باندې نري ویښته، بقایا وجود یو کرخه تر نامه پورې د ویښتو ده، نور د آقا وجود اطهر صفا، ملا مبارکم او مخ کې وجود مبارک. دې ځای نه جوړونه شروع دي د وجود. د آقا د جوړونو مبارک و اندازه غټ غټ او ډک جوړونه. کم ځای جوړ دی نو جوړ نری او کمزوری نه ډک جوړ، غټ جوړ. او وجود باندې چې غوښ هم برابرۍ نو بیا یې جوړونه هم ډک او وجود هم ورسره داسې ډک اندازه کې معلومي. دې ځای نیچو ته چې راشئ نو د آقا کریم کلیانې پلنې پلنه کري، نري لاسونه پلنه کري. درو بې دا اندازه ده چې چا سره لاس میلو کي وجود ته وګوري په هغه باندې روب راشي شاته شي. نو د لاس مبارک کلیانې پلنې. نن هم چې ته ګورې د چا د لاس کلی پلنی په انسان خلګي او دا د طاقت علامت. او زمون خلق ورته یو اډوکی وي د ګل کائنات صلی الله علیه وسلم لاس مبارک کلیانې پلنې. هند بن ابی حاله فرمائی چې کله لاس تراشي پنجې ته نو ګوتې مبارکې اوږدې دي خو حد نه وتې اوږدې نه، اوږدې ګوتې دا د حسن غټه علامه ده. د آقا کریم ګوتې مبارکې هغه اوږدې خو حد نه وتې نه او ډکې غټې ګوتې، تلې مبارکې د غوښې نه ډک، نری نه چې رګونه پکې مخکې شاته ښکاري، نه غوښې نه ډک. برا بن عازب رضی الله عنه فرمایي چې لاس به دې ورسره میلو کو گویا ریخم د هغې مخې ته سخت ښکارېدل، دومره نرم لاس مبارک. نو لاس مبارک هغه د غوښې نه ډک او نرم او ګوتې مبارکې اوږدې. په دې ځای باندې بس نه، د آقا کریم پنډۍ ډکې، خپو ته یې چې راشي نو د خپو ګوتې هم وړې نه دي او حد نه وتې اوږدې نه دي، اوږدوالي ته مایل د خپو ګوتې. د خپو تلي کې غوښه هغه تشه ده، ډکه نه ده، طرفونه یې ډک، تلي کې دا مونږ خپله ګو دې ځای کې ګوته ښکاري، دا د آقا کریم پوره ښکارېدو. دا د حسن او په سفر کې د تګ دپاره زورور انداز دی چې رب کائنات د چا خپه کې پیدا دی. د چا خپه چې دننه دې ځای کې دا کوتې نه یا سفر نشي کولی، خپه یې شړپ کوي، فوج کې برتی نه کېږي، ختم شي، ولې خپه یې هواره ده، منډه نشي والی. د آقا کامل خالی والی دی. پنجه مبارکه یې نریم نه ده او بیخي پلنم نه ده، درمیانه پلنوالي ته ډکه خپه یې ده. آقا کریم جناب علی المرتضی هم وی او جناب جابر هم وی او هند بن ابي حاله هم وی
چې آقا کریم با په تیاره کې چا وکتو نو داسې به پړکېدو لکه بیل سیس چې درانه لیټ پروت شفافیت په تیاره کې داسې و چې جناب جابر وایي د اسمان سپوږمۍ د 14 یو ورځ وه وخت د تهجد و زه جومات ته راغم آقا کریم جومات کې ناست دی او په ځان باندې یمنی څادر اچولی دی سرخي مایل څادر دی وایي داسې چې زه راننوتم آقا لږ وخت پس سر پورته کو چې ویې کتل وایي زما زړه هغه په ګوګل کې وشړقېدو سپوږمۍ ته مې کتل رخسار او ګل ګلزار مصطفی ته مې کتل قسم دې سپوږمۍ نه ډېر ځلېدو د سپوږمۍ په مخ باندې موږ ته کرښې ښکارېدې د مصطفی مخ شفاف ځلېدو دا جناب جابر رضی الله عنه شفافیت دا خوله به پې راتله وایي به چې راتله نو خوله به پې ډېره راتله او همغه وطن ګرم دی نو خوله به پې راتله نو د بعضې خلکو خوله د هغې صفتونه یو بوی کوي دویم خوله کې غوړوالی دریم خوله ټول وجود نه چې راټوکېږي نو وجود غوړوي وینې خلک دې ځای کې هم ټیشو وایي دې ځای کې هم غوړوالی د آقا کریم خولې نوعیت جدا دی راوی وایي خوله مبارکه د مشک او عنبرو نه ډېره خوشبوداره وه یو بیبي راله ګله د لور مې واده دی کومک را سره وکړه بس همغه په هغه زمانه کې ژوندی آقا ناس مشکل کشا دی د خلکو ضروریات پوره کوي ما ټکي وویل ژوندی ناس او هغه ټایم چې څه راځي لګوي نو مشکل کشا د خلکو مشکلات حل کوي آقا کریم ته راغی بیبي یا رسول الله زما د لور واده دی آقا چې واورېدل ورته وایي ځان سره یو شیشه لېږه راوړه چې شیشه یې راوړه د خپل وجود نه د تندي خوله یې داسې که او په هغې کې وسوسوله دې نه هم پته لګي تندی مبارک یې پراخه دی ځکه وړوکي تندي باندې به خوله دوه کتلي او شیشه ترې ډکه شوه ورته وایي دا لور له ورکه کائنات کې داسې عطر نشي پیدا کولی چې د خاوند کور ته لاړه شي او دا عطر خپل خاوند ته استعمالوي بس دا د دې د قسمتونو دپاره پوره ام ایمن تاسو پیژنئ سیرت کې دې وویله د زید بن حارث او د آقا په کور کې د پلار نه پاتې شوې د هغه د پلار میراث کې وینځه سیده سلام الله علیها آقا یې وړوکی غټ کړی دی ګل کائنات په کټ کې اوده دی طرف ته یې مخ اړولی په شا مبارک باندې خوله راله ام ایمن چې وکتو خوشبوداره ده ورغرې وال هغه خوله یې ترې راټوله که او شیشه کې واچوله ام ایمن باندې آقا بیدار شو میمن دا ته څه کې وایي یا رسول الله خوله مبارکه دې په شا وه ما ویل چې دا ټوله کم ګله ما دپاره نور څه دي بس دا خوله دا ماله داسې عطر دی چې زما زړه په دې باندې روښانه وي او په دې باندې زه د جهنم نه ځان ساتم نو دا یې د خولې مبارکې شه غوړوالی پکې نشته سیده سلام الله علیها فرمایي چې خوله به پرې راغله نو داسې به پونه پونه څاڅکي څاڅکي څڅېده ګویا چې ملغلرې ترې نه راکوي کومه خوله چې غوړی څاڅکي څاڅکي نه خوري او څاڅکې خوله چې راساسي او عام حالات وي نو دا خوله غوړه دی او بیا چې غوړوالی پکې نو هغې کې چمک نه وي هغوی په شان د ملغلرو ته څڅېده به گویا د آقا خوله مبارکه کې دومره بهترین شفافیت د وجود اطهر سترګې مبارکې نو سترګې اوږدوالي ته مایل او دا تور د سترګو یې تک تور سپینې تک سپین خو سوروالي ته مایل سترګو کې سرخي په دې سپین کې
ګاټي کې ګول او پاتې شو دا پسترګو کې تور نو دا یې تک تور دي خو چار چاپیره سپین او سور چې میلاپ وکړي نو ته فکر وکړه دا حسن یا علي لیدلی یا صدیق لیدلی یا عمر یا صحابه لیدلی موږ صرف تخیل کولی شو زموږ ذهن کې هغه حسن دا تک سپین شفا خو سوروالی ته مایل برید مبارک نه غټه اوږده او نه خرولی شوي پوهېږئ نه غټ اوږده او نه دا ټکې ووایي نه خرولی شوي چې دا د ذهن کې نه غټه اوږده او نه خرولی شوي کټ شوي خو چې د آقا کریم په مخ مبارک باندې د هغې نښه پوره پوره موجوده وه نو ګویا کټکۍ نښه موجوده ده خرۍ نه چې پاکي راواله او خر زه سنت پوره کوم ګپ درته سره چاله بول راودې یو دلیل راوړه یو دلیل راوړه معلوم هم یم ځای مې معلوم دی خبره نښه موجود ده او کټ کړی شوي حد درجه چې نښه یې ښکاري نو معلومه شوه چې حد درجه کټ کړی شوي خبرو انداز بس دې نه ته اندازه ولګوه چې ګل کائنات همیشه نرمه خبره کوي د ذات او د معاشرې حوالې سره خو چې کله تذکره هغه د شریعت راشي نو دومره سخته غصه پې تېرېږي او دومره سخته غصه کوي چې ټول مجلس باندې خاموشتیا راغلي نو د معاشرې حوالې سره سختي نه کوي د ذات حوالې سره سختي نه کوي تکلیف ورته ورسي سختي نه کوي څوک عام غلط کار پې وشي معاشره کې بلکل ورته څه نه وایي وخاندي ورته مسکی شي اصلاح وکړي خو چې کله په دین کې څوک کمی کوتاهي کوي سخته غصه پې راځي او د دواړو روزو په منځ کې فاصله ده روایت کې راځي دلته یو نری رګ دی آقا کریم چې غصه شي هغه رګ دی تندي مبارک کې به د غصې غټه علامه دا وه چې رګ به راښکاره شي د خبرو سټایل عام گفتگو نرمه کوي نرمه لهجه درمیانه خبرې څومره حده پورې خلک دي دومره حده پورې اواز او سټایل د خبرې دا دی چې کله خبرې کوي نو داسې ښي لاس باندې د ګس لاس مټه ګوته دا داسې وي صلی الله علیه چې خبرې کوي داسې د هر چا خبرو سټایل که نه څوک داسې کوي څوک ټکي وباسي څوک یو کار کوي د ګل کائنات انداز کلام دا دی چې ښي لاس باندې د ګس لاس مټه ګوته داسې دا به څه سټایل صلی الله علیه وسلم دی د خبرو سټایل کلام نرم شریعت کی نرمی نہ انداز کلام دا کچا کمے کو تاہیو کو فوراً یا غصش یا مجلس نہ پاسی و روان شی نو چکل پاسی خلقو تپتو لگی دائے دا غصے غٹا علامہ دا سنتو نظام کی راولی دا غصے مجلس تے انس وی لس کالمی دا کور نو کریو دا خدمت ذمہواری ادا کړې ده لس کالو کې یو ظلم راته غصه نه دی او لس کالو کې چرته یو سپیړم نه ده راکړې او لاس یې را باندې نه دی اوچت کړی زیاته غصه به یې دا وه غوږ نه به ونیوم دې ځای سره به یې داسې تا ولې دا کار و غوږ نه به ونیو یو ځل یې سکار پسې واستولم بهر ماشومانو لوبې کولې زه هم وړوکی وم په لوبو کې مصروف شوم
اوس پرېږده چې اکا انتظار کوي او صرف زه یې استولی ما وایي پوره طویل وخت تیر شو گویا ګنټه دوه درې راپسې راووتو انس چېرته دی چې راووتو وایي ما ماشومانو سره لوبې کولې وایي غوږ نیولی وم انسه زه دې کېنولی یم او ته لوبې کوې بس دا یې ټوله غوسه وه غوږ مبارک کې انسه زه دې کېنولی یم او ته لوبې کوې شفقت حد درجه تے انداز وګوره عجب انداز چې چا سرم ملاوي کی سلام پیاچه ابتدا کوي په سلام باندې تا به چې خوله جوړوله اکا به در باندې سلام اچول موږ او تاسو خو دا کانو منو خو دا راکې نشته ګوره سلام په خپلې پالټۍ اچو په بل چا نه اچو عجب دا څنګه دین دا خلک وایي او څنګه دا دیندار دي چې سلام ما اچوه دومره ګیره چورس لمنه روان سلام ما اچوه حیران بشي تجربه وکړئ تجربه وکړه دا چی در باندې سلام مري په سلام باندې ته په سلام واچوه که درې کو جواب خوښې و در به کې ګنې تېرېږي چوپو بڼېږي دا څنګه دین ته وی اخلاق مصطفیٰ دا ابتدا پا سلام کئی اخلاق مصطفیٰ دا پا غٹم سلام اچھئی پا وڑوم سلام اچھئی معشومان کسا کے لوبے کئی گل کائنات رہبر و رہنما قائد دا کل کائنات چتیری کی پا معشومان سلام اچھئی او منگو تو ما چوا سلام د سوره بابا باندې بد هغه سړی لګي چې سلام نه اچوي د سوره خو ډېر ښه دي چې دا د دین ټیکهدار ځان ته وایي او سلام نه اچوي سلام نه او نه اچوي دا څنګه دین دی زده کوي سلام دی چې د محبت ابتدا د دینه کیږي سلام دے چې د کلام ابتدا د دینه کی سلام دے چې د رب په نظر کې د دې انسان درجه بلندی سلام دے چې په دې کلمه باندې با خلق پاب کوثر مصطفی سره ملاویږي سلام دے چې خلق جنت ته ننوځي نو جنت د جنت په گیټ باندې څوکیدار با ابتدا د دې ټکی نه کوي سلام دے چې په جنت کې به سلام قولا من رب الرحیم آواز بلندی سلام دے چې په شب قدر کې جبریل راشي په خلکو باندې دا ټکی او دا احترامات پیش کوي سلام دے چې ته لاس په دې ټکو باندې یو بل سره ملو کې رب کائنات وایي سلام دې واچولو یو بل سره دې لاس ملو کو تر څو پورې چې ستا لاس ته د په لاس کې دی رب وایي لا دې جدا کړی نه دی زه د دواړو ګناهونه معاف کړم سلام دی چې د اسلام شعائر الله نه دی سلام دی چې یو بهترینه کلمه ده لس نیکۍ پې لیکلی کېږي شل نیکۍ پې لیکلی کېږي دېرشو ته یې تجاوز کېږي سلام دی سلام دی چې اکا عام کړی دی او سلام کلمه ده چې مدینې ته هجرت کوي نو په خطاب کې اول ټکی وایي افشو السلام سلام عام کوي سلام دی چې د یهودو عالم راغی وایي ما به په تورات کې ویل چې هغه راشي مدینه کې به اول خطاب کوي او اول خطاب کې به پهله ټکی دا وایي افشو السلام سلام عام کوي وایي چې رالم ومېرېدل بیا مې نور بیانونه یې نه دي اورېدلي بس لاس راکړه امغه حق پیغمبري ما تورات کې ویلیو انجیل کې مې ویلیو چې مدینې ته راشي د سلام ابتدا به کوي سلام نه به ټکی خورئ ما واورېدل حق پیغمبري زه مسلمان جوړ سلام د پالټۍ شیز نه دی سلام د خپلوانو ټکی نه دی سلام د یارانو د پاره نه دی سلام کل عام دی د هر مسلمان د پاره یو ټکی دی افشو السلام سلام عام کوي اکا سلام اچي
په دې ټکي ابتدا کې یو خبرې سلام چې اچوي داسې نه چې دی خوا یو کس ولاړ دی هغه پې سلام واچولو دی ورته وي وعلیکم السلام خیر جوړ خیر دی مخ ور واړي نه پوره سینې سره ورته وشي وعلیکم السلام دا د اکا عاجزي ده سلام چې اچوي ملاقات کوي سینې سره دی خوا نه چا خبرې وکړي اکا کریم داسې نه چې ښه خیر نه پوره سینې سره ورتاویږي دا د اکا عاجزي ده او د هغه بل کس دلجویي ده چې مصطفی هر کس ته دومره احترام لري چې ټولو سره سینه په سینه ملاقات کوي او د هغوی زړونه باغ بهار جوړوي نن ته خپل ناس تپاس ته وګوره مو خبرې درته سړی کوي سلام هم داسې وو او خاص کر د بدماش ګوټي نو د دې انسان داسې دی خو سلام کې تا ته ګوري نه داسې به روانې داسې تا ته شا کي او تا سره خبرې کوي لعنت دي ستا په دې انداز باندې توف دي ستا په دې کردار مصطفی نه خبره ثابت کړه چې چا ته یې نه کتلي او خبرې کړي هر چا ته توجه کوي دوه کسان خبرې کوي ګل کائنات پکې خبره نه کوي نن خو طبعی دا راغلی ده یو کس به ناست دی دیم خبره کوي دی به هم درته کوي هلکه زه د چا جواب وکړم ما سره اکثر دا کېږي متعلقین وي دام خبره شروع کړي دام کوي ته دا پرېږده چې دی پوره کړي نو بیا به زه ستا ګورم نو موږ سرسام کړي کله ده ته ګوره او ده ته ما وکوه ده ته مشري بې عزته کولی شي نه چې هلکه یو خبره کوئ قانون سره چې یو خبره تمام کینو بل دی کوي دا د مجلس حسن دی لږ ویټ وکړه انتظار وکړه د دې یو خبره پوره شوه نو ته خبره شروع کړه اکا باندې بوج دا راولي کني نو هغه ته وایي ته لږ صبر وکړه زه ده سره فارغ شم بیا خبرې کوم نو بل چوک دا د اکا کریم انداز خطاب روایت کې راځي لوی صبرناک دی موږ وایو سم دړه زورې دی د ګلې کائنات سم د زړه زور پښتو کې وایو د هغې ترجمه مړه سم دړه زورې دی نه ستړی کېږي بس کار کوي چې تر څو یې حل کړی نه د ګلې کائنات سم د زړه زور دی کار کوي تر څو پورې چې ترسره کړی شجاعت بہادری نو ټول سیرت کې دیو قتل چې دنه بہادر مور نه دی زیږولی او اسمان نه دی لیدلی او سخا نو چې وفات کېږي شپږ درهمه وغیم صدقه کړل په کور کې یو دمړیم دی او روایت کې راځي چې کله به رمضان شو نو آقا به په شان د باد صبا چلیدو څنګه هوایي سحر کې او ټولو باندې لګي او زړی خوشحالېږي آقا به همداسې باد صبا پرنګ سخا وه دولتونه به وچلوزول به په خلکو هر چا ته خیر رسېدو د هر چا زړه به خوشحالو پوښتنه مړه علاقه کې چې څوک ورسره اوسېږي یو یهودي ماشوم دی او خادم دی د آقا خدمت کوي تپوس یې وکړو څو ورځې راغلو مخکې وروستو کېږي آقا تپوس وکړو نه یهودي ماشوم نشته دی دا څو ورځې وشوې نه یې وینم صیبه بیمار دی د یهودي دروازې ته ځي ورټکوي او د هغه ماشوم پوښتنه کوي سر ته یې کېږي چې ویې کتل د ماشوم حالت غیر دی وفات کېدو والا دی او پلار یې ولاړ دی نو چې وفات کېږي آقا ورته وایي بچیا وای لا اله الا الله محمد محمد رسول الله دې ماشوم داسې پلار ته وکتل پلار چې ورته داسې وکتل وایي بچی محمد چې څه ووایه ماشوم کلمه وویله او وفات شو آقا پې ډېر خوشحاله شو زما خدمت یې کړی او رب کائنات ورته ایمان نصیب تره ته هم کلمه ویلې وه خو ویې نه ویل یهودي ماشوم ایمان رو نو د مریض تپوس لځي کلرې نه خلک راشي نو روب عجب دی خو چې ورسره کینی او دوه درې خبرې وکړي نو بس د هغه دل داده او په هغه باندې فرښته لرې نه چې راشي طاقت نه کېږي چې خبرې ورسره وکړي
خو چې اکا ور باندې سلام وکړي او ځان ته یې رالنډ کړي نو بس بیا هم په اکا باندې فریب هر ټیم سنجیدم نه ګپ هم لګوي او ګپ برداشت کوي خو ګپ کې دروغ نه. اکا کریم فرمایي جنت کې به چې څوک څو غواړي هغه ورته میلاویږي. نو دې وخت کې یو صحابي بیا ورته وایي یا رسول الله زما دې زمیندارۍ سره ډېر شوق دی، زمینداري به وي او د جنت زمینداري لږه بدله ده، بس ستا مخکې به پروردګار تا ته یو دانه وټوکوي او هغه به فوراً غټم شي، برابره به هم شي، سپرلی به هم پرې راشي، فصل به هم پوخ شي، کټ به هم شي، دانه دانه به هم شي، یو غټ ډمبر به هم جوړ شي. ته به ورته داسې ګورې نو دا د جنت زمینداري په دې پوزیشن ده، ته به نه په عذابېږې. او خوشحاله شو، شاته یو بودو ناستی وی او یا رسول الله دا ارمان به یا قریش کوي او یا به یې دانسوار کوي. قریشو کې خو ګورې کائنات هم دی. اکا مسکر شو وی خان چې ستا قوم سوکیات کې یا به تک او یا به تک برداشت کوي که نه. اکا خو خاندل ورته مسکر شو یا رسول الله دا ارمان د کروندې به یا دانسوار کوي ځکه کجورو مجورو باغونه دي او یا به تاسو قریش کوئ. نو بدنۍ پوکې به یو کوي نو ساده سړی دی. اکا ورته مسکر ګپ برداشت کوي او ګپ لګوي. یو کس راغی قربان یو اوښه راکړه چې سفر پې وکړم، اوښه را سره نشته. یو صحابي ته یې مخ ورشه د اوښې یو بچی ولاړ دی روان شو چوپ چاپ، ځکه روغ خو ډېر و دا اکا، چوپ چاپ روان شو، څو قدمه یې واسه بیا ډیله ډیله کېږي. صاحب بچی به ما څنګه بوځي، اوښه مې غوښتې ده. اکا ورته وایي ځه د اوښې بچی وله ورکړه. دی بیا روان شو، بیا ورته وایي کوله اوښې بچی نه کنه سفر کوم حاجي صاحب چې ما یوسي. اکا کریم ورته وایي دا اوښه د اوښې بچی دی، دا اوښه د اوښې بچی نه. هغه خندا باندې شو، مسکی شو، روان. ګورې کائنات ګپ هم لګوي. نو شجاعت، سخا، خبره، انداز عجب او ناشنا څوک یم چې ګوري بس یو ځل چې هغه یې وکتو بس په هغه باندې فریفته شي. کائنات هغسې شخصیت نه دی لیدلی. عایشه ځکه وایي که مصطفی پېژندل غواړئ قرآن الحمدونه والناس پورې وګوره. کرښو کې لیکلی شوی قرآن د دوو ګتو په منځ کې دی، کردار کې ښکاره شوی قرآن د مصطفی وجود اطهر دی. وایه صلی الله علیه وسلم. یا خیر من دفنت بالترب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. شاعر عجب ویلی دی د آقا د وفات نه خبر شو او راغی د قبر ته ودرېدو، ورته وایي یا خیر من دفنت بالترب اعظمه. ای عجب ځمکې سلوي شخصیت دې پټ کړی. فطاب من طيبهن القاع والأكم لوړې جوړې د ده په خوشبو باندې معطرې شوي دي. فطاب من طيبهن القاع والعكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه. ګله لوګې دې شم ستا دې قبر ته چې ته پکې اوسې او قبر مبارک دی تا ته فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ای قبره عجب ته چې پتا کې عفاف د ټاپ صفا شخصیت پروت دی، پتا کې د سخا غر پروت دی، پتا کې د شرافتونو امام پروت دی. مبارک دی تا ته قبره چې داسې عظیم شخصیت دې پټ کړی دی. نو رب کائنات دی مونږ د آقا په شان باندې خبردار کی، دغه سیرت سره دې کلک وساتي. ګله سبا زمونږ په مدرسه کې دستاربندي ده، سیرت هم تمام شوی، د قرآن تفسیر هم ختم شوی دی، په دې کې د حفظ اوه ماشومان هم فارغ شوي دي، د وړې دورې طالبان هم دي، مختلف دستاربندۍ هم ټولې یو ځای ته راوستي دي، بهترین مشران علما هغه هم راغوښتي دي.
بیانونه بم کیږي، پروګرام بم وي، تاسو د پاره د خوراک انتظام بم پکې وي. نو زمونږ تاسو ټولو ته خاص زما له طرفه او د ډېرونو مسلمانانو د دې علاقې والو د طرفه تاسو ته دا پیغام دی چې وسم کیږي په وخت باندې ورځ د هفتې ده او دا ورځ هم ټاکلې تاسو دپاره ده. سبا اتوار وي ځکه د شپې سړی ګنټه نیمه لیټ هم شي نو هسې هم د چوټۍ ورځ ده، نو تاسو دپاره هم ټاکلې مازدیګر نه به پروګرام شروع شي او ماسخوتنه پورې به وي. نو نن سبا جمع دی او لنډ وختونه دي، مازدیګر به هم څه تلاوت وي او بیا به نعت وي او بیا به بیان وي او ماښام بهترین علما هم راغوښتي دي، نو هغوی به هم خطاب کوي او بیا به دې دعا کې شریک شو. وختونه خو موږ سره سلم نشته دی، هر سړی په منډه دی، خو دې ژوند نه دا لحظې که قیمتي کول غواړئ نو دې کې د انسان زړه موچت شي. ځوانان مشران ارمانو کې کار زما بچیم په دې ځای کې سبا دستار بندي وي نو د مور پلار توجه هم بهتره شي. واړه ماشومان هم زړه کې راشي چې یو ورځ دې زم دلته وې او همدقه رنګې چې هېڅ هم نه نو ځان سره د بخښنې تمه چې راشي الله څه خو نشته د دې مجلس په خاطر هم وبخه چې دې پسې ملائک یو طرف ته او بل طرف ته ګرځي او الله د دې نه څوک هم بې خیره کوي نه. نو زما له طرفه د دې منبر نه او د دې اهل علاقې مخلصین زما رونه او محبین او زما ناصرین ما سره منډه تړله او خدمت کوونکي او یقینا په ما عاشقان د هغوی ټولو له طرفه تاسو ته دعوت دی او موږ ټول بس تاسو په خدمت کې یو. الله دې د دې مبارک مجلس نه جولۍ ډکې واپس کړي. و آخر دعوانا ان الحمد